اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ملک رضا خان کټانخیل ګجر دی. زه د ګجر قوم سره تعلق ساتم او زما قبیله چې کوم دی په ګجر قوم کې هغه کټانخیل دی. زه د ګجر یوت فورم پاکستان سینیئر وایس چیرمن یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ګجر دا یو ډېر غټ قوم دی او دا د افغانستان او د پښتونخوا په د خاوره باندې د نامعلوم تاریخ نه آباد دی. ګوجر چې کوم دی دا د پښتو ژبې ټکی نه دی، د سنسکرتي ژبې ټکی دی چې د دې مطلب دا دی یعنی دشمن ختمون کې. دا په اصل کې ګورجر دی. ګور مطلب دا دی دشمن او یعنی انیمی او جر ٹو وینش اور ٹو کل یعنی نیس نابود کرنے والا یا ختمون کے. دلته کې زمون خاص کر زمون په پښتنو کې دا یو غلط العام خور شوی دی چې دی کم خلک ساوري ساتي ساوري پال دي یا مالدار دي نه هغه ته ګوجر وایي، حالانکه دا د سینه ده. په پښتو ژبه کې زمنګ سره د هر سیز د پاره خپل یو نوم شته دی. لکه میخي ساتي هغه ته موږ مخبه وایو، ګډه ساتي هغه ته موږ ګډبه وایو، غوا چې ساتي هغه ته موږ غوبه وایو، خرچ ساتي هغه ته موږ خربه وایو، او خان چې ساتي هغه ته موږ ساروان وایو. بیا چې دغه ټول شیزونه د وسړي سره نو هغه ته موږ مال وایو او دغه ساورو ساتلو والا ته موږ مالدار وایو. ساورو ته موږ مال وایو. لکه اکثر زموږ مشران چې په خوا یو بل مخې ورغله ناغي به یو بل توی مال حال دې څنګه دی، یعنی ته څنګه او ستا ساوري څنګه دي. په ګوجر قام کې دنده ډیر زیات خیلونه هم دي او د دې قوم په نوم باندې چې کوم دی لکه د دې خاورې نواله د یورپ پورې تقریبا 6,000 علاقې هغه د دې قوم په نوم دي. لکه زبدا وایم چې ګوجر خان شو، باجوړ شو، ګجرات شو، ګجراواله شو، داسې لکه مختلفي علاقو نمونه راولپنډي شو، دا د دې قوم په نوم دي. بل دا خبره ده چې دلته کې زمونږ په دې خاوره کې یو شی دا هم غلط العام دی چې دی کې دا کم خلک چې ګړي بيزي ساتي دي ته اجړ وایي، لکه دام غلطه ده. اجړ چې کوم دی دا د پنجابي ژبې ټکی دی. دا ګوهر ته وایي، پښتو کې چورته کنډک وایي یا ګوهر او اجړي د دغه غساتونکي ته وایي. کپرز که په ساورو باندې خلک قامونه جوړوي او قبیلې جوړوي، نو زه به دا وایم چې د ساوري خلک په یورپ کې هم ساتي، په استرالیا کې هم ساتي، په امریکا کې هم ساتي. نو بیا د هغه خلکو قامونه څه شو؟ په ساورو باندې قامونه نه جوړېږي. لکه څنګه چې یو سړی ډېر سوزکي واخلي یا موټرې والي یا بسونه والي، نو په دې باندې لکه د هغه قوم نه جوړېږي. قوم چې کوم دی د قوم دپاره ژبه ضروري ده، پای کې بیا د خیلونه ضروري دي. او بله دا خبره ده چې ګوجر په دې خاوره د نامعلوم تاریخ نه آباد دی. دا د دې خیلونه چې کوم دي دا ټول سوچه آرین خیلونه دي. د ګوجر قوم چې کوم خیلونه دا خیلونه اوس هم په هندوستان کې لکه الته په غیر مذهبو کې موجود دي او دلته کې موږ الحمدلله په غیبو باندې اسلام راوړی دی. پاکستان په جوړېدو کې هم د ګوجر قوم ډېر غټ کردار دی. لکه د پاکستان نوم چې کوم دی دا چودري رحمت علي خو دی دا ګوجرو د زیلی قبیله چې کومه د چودري رحمت علي نه هغه ګورسي خیل او کومه جنډه چې دا ترانه چې جوړه کړله د پاکستان قومي ترانه چې کومه حافظ جلندري، نو دا حافظ جلندري چې کوم دی هم ګوجرو کې د زیلی قبیله چې کوم دا چوهان دی، دلته ورته په پښتو کې چوانخیل وایو. بیا چې کوم دی پاکستان لا اولنې قرباني میجر توفیل ورکړله. میجر توفیل په ګوجر قوم کې چې کوم دی د زیلی قبیله چې کوم دی هغه بجاړو
بجاړو کې بیا پاکستان یو صدر هم راغلی دی چودري فضل الله بټو صاحب په دور کې چې کوم دی د صدر پاکستان پاتې شو دا هم بجاړو. زه د ګوجر یوت فورم پاکستان سینیئر وایس چیرمین یم. زمونږ د دې تنظیم اغراض مقاصد دا دي چې دا یو غیر سیاسي تنظیم دی، د دې څه دغه نشته، نه جنډه نشته دی، نه چې کوم دی زموږ سره انتخابي نشان دی. خو موږ یعنی ترقی بذریعه تعلیم باندې چې کوم دی لکه لګیا یو کار کوو چې زمونږ په دې قوم کې او دا یوازې زمونږ نه په دې سیمه چې څومره خلک آباد دی، څونه قبیلې آبادي دي چې هغه هم زمونږ په شانتي راپاسي او د خپل بچو چې کوم دی د هغې د روښانه مستقبل لپاره سوچ وکړي، په تعلیم باندې کار وکړي او په کار دا چې هغه خپل یعنی تاریخي حیثیت هم خلکو ته وړاندې کړي چې زمونږ دا تاریخي حیثیت دی، موږ دا یو. ځکه چې دلته ډېر قامونه داسې دي چې هغه یعنی هغې ته خپل تاریخ هم نه دی معلوم. خو زه به دا ووایم چې الحمدلله دا کریډټ چې کوم دی دا ګوجر قام ته ځي چې کله موږ او زموږ ملګري د ګوجر یوت فورم پاکستان ملګري راپاسېده او هغې د خپل قام دپاره هلې ځلې شروع کړې، نو نن الحمدلله د هغې په دولت باندې په دې سیمه کې نور هم ډېر قامونه راوچت شوي دي. لکه زه به ووایم چې عثمان خیل هم یو تحریک چلیږي الحمدلله، او دغسې چې کوم دی مشواڼي هم راپاسېده، تاراني هم راپاسېده، وردګ هم راپاسېده، روغاني هم راپاسېده او داسې ډېر قامونه چې کوم دی هغه د ګوجر یوت فورم پاکستان په دولت باندې چې کوم دی لکه هغه راپاسېده. دا کریډټ ټول دې ته ځي چې نن هر سړی راپاسېد او خپل ځان یې وپېژندو او دا د هر سړي او د هر یو قام قبیلې یو انساني حق دی. یو څوک چې کوم دی دا د کمر د سوړي نه پیدا، د هر سړي قام قبیله شته دی، خو په کار دی چې هغه راپاسي لکه څنګه چې موږ راپاسېدلي، نور قامونه راپاسېدلي چې هغه خپل تاریخي حیثیت بحال کړي. بلکې زه به دا ووایم چې موږ ټول د یو نیکه اولاد یو او بیا یو شان پښتانه یو. آدم علیه السلام شل نه و، آدم علیه السلام یو. خو د انسانانو قسمونه درې قسمه انسانان په دنیا کې، لکه یو موږ دا دنګ پوزي دي، چا چې دا دنګې پوزي دي لکه موږ شو، هندوان شو، عرب شو او روسیان، انګریزان، لکه دا موږ د یو قسم خلک یو، د یو شان یو. بیا دویم د انسانانو قسم چې کوم دی هغه آبشتي نیګورایډ چې ورته وایي په انګریزي کې، هغه افریقې والا. او دریم د انسانانو قسم چې کوم دی هغه د منګورایډ دي، د چپلیت پوزي لکه چین شو، جاپان شو، کوریا او دا فلپاین والا، دغه د انسانانو بل قسم دی. او نور ټول موږ دیو آدم علیه السلام اولاد یو او الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ ته په خپل دین باندې فخر دی او موږ دا غواړو چې انسانیت خدمت وکړو، انسانانو چې کوم دی لکه عزت ورکو. ځینې خلک هغه زموږ په انساني رشته کې راځي چې هغه د ټولې دنیا انسانان دي او بل زموږ مذهبي، ځکه چې مسلمانان زموږ مذهبي وروڼه چې هغه مسلمانان دي، نو موږ به د علاقې د ترقۍ سوچ کوو. موږ به ټولو قامونو له عزت ورکوو ځکه چې دې قامونو سره زموږ رشتې دي، د هغې رشتې زموږ سره دي، زموږ د هغې سره دي. موږ په دې خاوره کې په دې سیمه کې په شریکه پاتې کیږو او دلته به امن و امان او ترقي الوي چې موږ یو بل عزت ورکو او د یو بل خیال وساتو او د دې ملک د دې خاورې سوچ وکړو چې زموږ په دې ملک کې یعنی ترقي راشي او ترقي چې کوم دی هغه په تعلیم باندې کیږي. ګوجر قوم د پسماندګۍ جی دا خبرې دي چې موږ په دې خاوره باندې د ډېر جنګونه کړي دي. کله چې دلته سکندر یونانی راغی، د هغه سره هم چې کوم دی زموږ مشران جنګېدلي وو. د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا دلته محمود غزنوي صاحب راغلی او د هغه سره زموږ جنګونه شوي دي. راجا جیپال کټانا چې د کابل هندوشاهي اخرنی باچا و. بیا چې کوم دی دغسې شهابالدین غوري سره زموږ جنګونه شوي چې هغه سره پرتویراج چوهان جنګېدل. چوهان دا د ګوجرو یو ذیلي قبیله ده، لکه څنګه چې کټانا یا کټان خیل دا د ګوجرو یو ذیلي قبیله ده. د هغې نه وروسته بیا په دې خاوره باندې تیموجین
چې هغه بیا د چنګیز خان لقب اختیار کړی او هغه سره زمونږ د قوم جنګونه شي غټ غټ د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا زمونږ د انګریزانو سره چې کوم دی 1857 جنګي ازادي موږ کړله نو لکه دا پرله پسې جنګونو د وجې نه چې کوم دی لکه موږ دغه شو د پاسمانده شو غرونو طرف ته لاړو چاپمار جنګ د وجې نه هلته کې لکه موږ دا ساوري ساتل شروع کړو زمینداري ځکه چې خامخا خېټه خو څه غواړي په دې خاوره باندې زمونږ لکه د دوو قامونو سره لکه زمونږ جنګ نه دی شوی یو چې دلته یوسفزي راغله نو د یوسفزو د راتګ سره لکه ګوجر قام چې کوم دی آزاد شو او ځکه چې دینه کم مخکې کم خلک دلته راغلی وو نو هغه بیا موږ او یوسفزو چې کوم دی په شریکه موږ د هغې سره وجنګېدو او هغه د خاورې نه لکه څه هزارې سایډ ته واوړېدو او څه چې کوم دی د دې واپس په دې پنجشیر طرف ته افغانستان ته لاړه نو یو زمونږ د یوسفزو سره جنګ نه دی شوی ځکه چې یوسفزو سره تاریخي ظلم شوی او زموږ سره ظلم شوی نو موږ او یوسفزي چې کوم دی دا په یو بل باندې ډېر خواږه لګېدو او د یوسفزو د راتګ سره چې کوم دی لکه ګوجر قوم چې کوم دی یعنې خوله کولا وکړه او دی چې کوم دی لږ ازادۍ طرف ته راغله او بل په دې خاوره باندې زموږ د هغه عرب سیدانو سره جنگ نه دی شوی چې کوم یعنی د پیغمبر اسلام کما حجۃ الوداع چې وشو د هغې نه وروسته لکه دا د دین د خورولو او د دعوت دپاره دلته راغلي نو د دغې خلکو سره لکه زمونږ جنگ نه دی شوی نور چې دې خاورې ته څوک راغلی که هغه بابر راغلی او که تاتاري راغلی او که تیموري راغلی او که چنګیز خان راغلی او که انګریز راغلی او که هر څوک راغلی خو باقاعده د هغې تاریخ پروت دی او د هغې سره زموږ جنګونه شوي دي خو د بده مرغه د دې خاورې تاریخ داسې دی جي چې زموږ په کتابونو کې دا خبرې لیکلې شوي یاره محمود غزنوي صاحب راغی د هغه نه مخکې سکندر اعظم راغی او چې کوم دی شهابالدین غوري راغی او چنګیز خان راغی او انګریز راغی نو لکه دا په چا پسې راغله لکه زه به دا ووایم چې سکندر اعظم دلته کې راتلو نو په هغه وخت کې کم قوم موجود و څوک و بیا چې محمود غزنوي صاحب راغی نو محمود غزنوي صاحب دلته چا سره وجنګېدو هغه خلک څوک و دلته خو دا علاقې خو خوشې نه وي دا وطن خو آباد و بیا چې شهابالدین غوري راغی نو هغه د چا سره وجنګېدو لکه نو هغه چې کوم راغلی نو د هغو نومونه خو په تاریخ کې شته دی په کتابونو کې خو چې چا پسې راغلی نو د هغو نوم نه اخلي هغه بدقسمته ګوجر قوم دی ځکه چې دلته کې دا کومې زاړه کندرات دي یا زاړې ماڼۍ راښکاره کېږي دا سکې راښکاره کېږي نو دا لکه دا خلک څوک و لکه د دې دا د کم قوم سره و لکه زه به تا ته ووایم چې په دې خاوره باندې کم هندوان آباد و کافر آباد و اسلام خو اوس دې خاورې ته راغلی نو آیا دغه خلک څوک و د هغو هغه خیلونه په چا کې موجود دي آیا زه به دا ووایم چې کم خلک راغلی او دلته حمله ور شوی نو د هغې سره ایټم بم و چې هغې په دې خلکو باندې ایټم بم وغورځو د دې تخم یې ختم کړو نو ایټم بم سره هم د انسان تخم نه ختمېږي په جاپان باندې امریکې ایټم بم غورځولی نو آیا هغه جاپانیان د هغې سره ختم شو جاپانیان خو د هغې نه ښه سیوا شوي دي نو زه وایم چې هغه قوم چې د 1080 نه مخکې دی یو خواته افغانستان کنټرول کو په هغې حکومت کوو او بل خوا چې کوم دی لکه په هندوستان باندې حکومت کوو نو دا قوم آیا دا قوم دغې خلکو سره ایټم بم په هغه ایټم بم یې ختم کوو نه دا قوم په دې خاوره کې پروت دی خو د یو بل نه ورک دی ځکه چې دا ګوجر نوم اوس هم په هندوانو کې په سیکانو کې یا که تاسو یورپ سایډ ته په هغو کې دا دغه دې خلکو کې دا یو احساس کمتري پیدا شو چې ګوجر چې کوم دی لکه دا خو زه به ځان ته د هندو یا د کافر نوم ځان ته وایم نو دا نوم هم الله پیدا کړی لکه څنګه چې الله غر پیدا کړی دغسې چې کوم دی ما له ګوجر نوم ایښودی دا زما د قوم نوم دی لکه نو د دې وجې نه چې کوم دی خلک د دې خپل نوم لکه منکر شوی دی او په نورو قامونو قبیلو کې شامل شوی دی حالانکې زه به دا ووایم چې خپل قوم بدلول دا په خپلې مور باندې الزام لګول دي لکه اوس الله ته د دغه مور پلار نه پیدا کړی او ته چې کوم دی اوس په هغه باندې مټکرېږي او ځان نه بل پلار جوړی نو دا خو لکه په اسلام هم د دې خبرې چې کوم دی لکه دغه نه ورکوي اجازت نه ورکوي نو بهرحال موږ له د ترقۍ سوچ کول پکار دي دلته په دې سیمه چې کله زمونږ د ګوجر قوم یو زیلي قبیله ده چې هغې ته کوشان وایي د کوشان نه مخکې هم چې کوم دی زموږ په دې خاوره باندې لکه زموږ د قام مختلفو قبیلو حکومتونه کړي دي کټان هم کړي دي چوهان هم کړي دي دلته چې که تاسو دا زاړه کندرات چې کوم راوځي
نو د دین دا ساپیدیږي او تاریخ هم دا وایي ځکه چې یو دور داسې و چې دلته به کمنګه چاینا دا یا کوریا دا یا جاپان دی الته چې کوم د بودمت د تعلیمات تل دا په یو ملک باندې حمله نه وشي هغه خلکو زمونږ کم نیکونه چې په هغه وخت کې په دغه مذهب کې نو هغې په یو ملک حمله نه وکړې خو دا به هغه خلک به دلته راتلو لکه دا د دعوت په جوړ باندې به لکه دغه تعلیمات دنیا ته خورېدو او په دې صوبه کې چې کوم دی لکه دا یو ډېر یو تعلیمي مرکز و دلته چې کوم دی لاتعداده د تعلیمي ادارې وي په دې پوره صوبه کې خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د دې صوبې کمزور تاریخ دی نو هغه لکه خلکو ختم کړی دی او ځکه چې زه به دا ووایم چې په دغه تاریخي کندراتو ختمولو کې د ټول نه غټ کردار د ګوجر قوم په خپله دی ځکه چې هغه کوم ځای کې زاړه کندرات ویني یا داسې زړې دغه نو هغه چې کوم دی پوه دا د کاپیرو آبادي ده هغه چې کوم دی لکه زر ورانه کی حالانکه دا خو زموږ تاریخي اثار دي د سره زموږ تاریخ وابسته لکه زه به دا ووایم شموزو نیموګرام ته وګوره انډان ډیرې ته وګوره په دغه کې وچ کې یا داسې د تخبیي کندرات دي یا داسې چې کوم دی لکه د وډیګرام دي یا داسې په دې پوره صوبه کې لکه زه به تا وایم چې د وانه وزیرستان د کانیګرامه پورې د شهبازګړۍ پورې آیا دا خلک لکه دا زه دا وایم چې لکه نن زموږ ډېر پوهان ناپاسي چې هغه وایي چې لکه پکار ده چې په دې باندې هغو ریسرچ کړی وی چې بای دا قوم څوک و دا غټې غټې ماڼۍ چې جوړې کړې وې دلته کې چې دا تعلیمي ادارې وې په دې پوره لکه دا د چا و لکه بیا زموږ په دې خیلونو باندې لکه ریسرچ کول غواړي چې بای دلته کې په دې ګوجرو کې چې دا کوم خیلونه دي آیا دا خیلونه خو اسلامي نه دي لکه ځکه چې زه دا ووایم چې زه اوس کټان یم نو کټان دا خو چې کوم دی لکه په قرآن په حدیث خو کټان نشته یا بمړه خیل په ګوجرو کې یو خیل دی یا چوهان یا بټ یا بټي یا باټي یا بجاړ یا چې کوم دی داسې نور لکه په زرګونو خیلونه دي نو کم از کم دلته کې د خلکو لا په دې باندې لکه ریسرچ کول پکار چې بای لکه دا خیلونه د دې ګوجرو دا خیلونه او بیا په هندوستان کې دغه خیلونه یا د یورپ سایډ ته دا خیلونه چې لکه دا خلک څوک دي لکه د دې او د هغو په منځ کې څه رشته ده خو دلته کې تاریخ همیشه چې کوم دی بس هر سړي د خپلې خوښې لیکلی دی موږ باندې هم توره تیاره کړله ځکه چې اوس یو سړی وایي چېرې زما چې کوم دی لکه د کوشان خاندان سره تعلق دی نو دی به د هغه سره ځان څنګه ټوچین کوي یا دی وایي چې زه د تخبیي کندرات زما دي یا دی وایي چې د اوچ د انډان ډیرې کندرات زما دي نو چې ستا دي نو دغه خو ته وایي چې کاپیرو دغه خلک دا هندوانو نو د هغو اخیل پتا کې کم دی لکه دغه تو په ځان پورې څنګه ټوچین کې نو زه وایم چې لکه دې خاوره باندې پوهه ښکلې خلک شته غټ سکالران دي چې هغه راشي په دې خبرو باندې تحقیق وکړي نور د دې علاقې د ولس دا خلک دا چې کوم دی نور په کنفیوژن کې ونه ساتي او کم حقایق چې دي چې هغه رامخې ته راډاګي ته کي نو د دې سره چې کوم دی لکه هغه خبرې هم راډاګي چې په دې صوبه کې لکه څونه تعلیمي ادارې وي د هغې به هم پته ولګي هغه ټول تاریخ به رامخې ته شي او زه خو دا وایم چې دلته کې د انګریزان نازي یا چینیان نازي دلته کې او دا زاړه کندرات ګوري یا په دې باندې چې کوم دی لکه هغو ریسرچ کوي خو دلته کې څه نه څه وکړه خو هغه زموږ نه پناه شوي دي نو زه وایم چې دا خبرې رامخې ته شي